السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امن دشمنانو کم خلک چې نېشنل پارټای پسې ولاړ دی او بیا په پی ټی ایم کې محسن داوړ او علي وزیر پسې ولاړ دي، نو د دوی نه بې شرمه، بې پښتو، بې ناموسه کسان اډوشته نه. نن دې په بابوزو کې څومره کسان شهیدان شو، ډرون حملې وشوې، د عمران خان په دور حکومت کې یو ډرون نه شوی ځکه چې هغه اجازت نه ورکاو. خو چې کله نه نېشنل پارټای محسن داوړ او علي وزیر د دوی په 3 ووټو باندې عمران خان پاتې شوی دی، دا پیسه خود دي، دوی پیسې خوري، دا دوی د خپلو عوامو وینې خرڅوي. نېشنل پارټي خو د مخکې نه دهشتګرده دا دوی خو د پیسو دپاره هر څه کوي. په پی ټی ایم کې یو منظور پښتین دی او نور ورسره ډېر داسې ملګري دي بغیر د محسن داوړ نه او د علي وزیر نه. او علي وزیر خو د جیل نه راویسته وټله، بیا یې پکې وروټومبو. علي وزیر خو هغه شکل راړي، هغه پنډای کې کم کسان نه د کور مخې ته ټوپک ورسره یو دا غټ غټ برېت پرېښودي، دا خو هغه خلک دي. نن ورشه په بابوزو شموزو کې خلکو غوښې راټولې کړي، دا د چا د لاسه؟ دا د دې 3 کسان نېشنل پارټي، علي وزیر او محسن داوړ او کم کسان چې دوی پسې وروسته ولاړ دي او د دوی په حمایت کې پای موږ لعنت وایو. ایمل مې اعلان کړی دی که نه، بیان یې ورکړی دی چې موږ په امن کې پوج سره شانه بشانه ولاړ یو. مړه لعنت شه او په تاسو باندې شه او ستاسو په دې سیاست باندې شه. محسن داوړ، علي وزیر، ایمل ولی د دوی مثال د رانډو دی. پیسه ورکوه دوی به درته ګډېږي. او که څوک زما په دې ویډیو خفه شوي یو نو خدای دې زړه وچوي، خدای دې ورته باویسرو لګوي، خدای پاک دې ویښته ودوړوي.